أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. گمبنے خطاب شروع ہو دعوایت 47 نا 62 پورے بعض مفردات پاتے ہو آگے مفردات و لوگ ہوندے رنا چول پکار دی. اول لا تجزی نفس عن نفس شیئا. تجزی امام راغب رحمہ اللہ لکلی دی چې جزا چې کوم دی دا غنا او کفایت ہوئی، یعنی کافی کېدل او پکار راتلل. اور لا تجزی معنی وہی پکار نہ راځي. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، یو نفس دبل نفس پکار نہ راځي. دا مفہوم چې واغستی شي نو آیت واضح شي چې لا تجزی نفس عن نفس شیئا څه معنی ده. سورۃ لقمان کې د دې وضاحت کړی دی درې شاهد کې چې لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شیئا. دا نزدیک ترین رشتہ را لیکن قیامت پر ورځ د دې فائدہ نشته. لا یجزی والد عن ولده، دنیا کے خپلار دا ہر چیز ذمہ داری اغسطی دا اولاد کہ خی او که بدی، کہ خوشحالی ہے تو کہ ناراضی، خو ذمہ داری اغسطی زکا چې داغا اولادی. قیامت کی وا یو پلار هم د زوی نه پکاری. اور دنیا کے نیک اولاد چې کم دے د پلار پکاری گی، لیکن قیامت کے لا مولود هو جاز عن والده شیئا. اولاد به هم د پلار نه د پلار په لاس څه نه راځي. دویمه خبره ادا ده چې قرآن مجید کې یو لفظ استعمالیږي جزیه. دا جزیه هم د دې نه ده، جزا غنا د دې نه جزیه لفظ ده. جیم سے یہ مقایس اللغت کی لکلی دی کہ قیام الشیء مقام غیره، یو سیز دبل سیز قائم مقام کېدل د جزیه وي. یو شی دبل سیز قائم مقام شي و مکافاته ایاه او غله دې بدل ورکول. جزیه ته جزیه په دې وجه وي چې دا ورکی ذمیان. ذمی دا اصطلاحی لفظ ده. ذمی هغه غیر مسلم سړي ته وایي چې هغه د مسلمانانو په حکومت کې اوسیږي. دته د مسلمانانو حقونه حاصلې دی شي. کوم حقونه؟ مثلا نه وجل، داغه د وجود حفاظت کول، دا ټول ورته اسلامی حکومت کې حاصلې دی شي چې کله دی جزیه ورکوي. د خپل ځان د خپل بال بچ د دې لپاره نوې اصطلاح کې نوم ټیکس راځي، خو شریعت اصطلاح کې ټیکس نه وایي بلکې دې ته جزیه وایي.
جزیه د غیر مسلم د حفاظت ذمہ داری یا حکومت اغستی. دلته چې څومره غیر مسلم دي نو هغوی د خپل حفاظت ټیکس ورکوي، جزیه ورکوي. اصول لای چې دغه شانته یو ذمي چې هغه جزیه ورکوي او څوک ولګي او هغه قتل کی نو حکومت له پکار دی چې د هغه قصاص واغسته شي. دلته به دې ته نشي کېدی چې دا غیر مسلم دی. دلته زمونږ خلک مثلا هندوان روانې وکړي نو هندوان به وژل شروع کړي. نو که ته پوهې په دې چې دا مه کوه، دا شریعت حکم نه دی، نو دی وایي ته هم ورسره هندو یې. دا لوبې زمونږ دې ملک کې کېږي، عیسایانو سره کېږي، هندوانو سره کېږي، سیکانو سره کېږي. حال دا دی چې دا خلک د خپل پاتې کېدو ټیکس ورکوي باقاعده او ته ذمي وایي. قرآن مجید د کتابیانو په باره کې سورۃ توبه کې فرمایلی دي چې حتی یعطوا الجزیة عن ید وهم صاغرون. یهود او نصارا که پاتې کېږي په اسلامی ملکونو کې ناغیبا جزیه ورکوي په داسې حال کې چې خوار وي، یعنی اختیار به نه د خپل حفاظت لپاره به د حکومت لا پیسې ورکوي. دغه جزیه ده. دغه جزیه په بدل کې به دې ته مراعات ملاویږي څنګه چې نورو مسلمانانو خاریانو ته ملاویږي. او دې نه دا یو بحث هم بیا چلیږي چې آیا مسلمان باندې د زکات نه علاوه بل څه ټیکس ته نشته؟ مسلمان خو د خپل آمدنه زکات ورکوي که نه؟ نو یا اسلام کې دا شته بیا چې ته زیاتی ټیکسونه لګوه؟ دا یو لوی بحث دی فقهاو په منځ کې، پاکستان کې هم چلیږي. دا لوی لوی بحثونه کېږي په دې باندې. اخراجات په زکات کې پوره کېدی شي، خو هغې چې سړی کرپټ نه وي، کرپشن نه وي، مزې نه اخلي او نارمل ژوند تېروي. هغه حدیث کې چې راځي چې یو داسې زمانه به راشي چې خلک به زکات وباسي لیکن څوک زکات اخیستونکي به نه وي. نو دا زمانې د سیدنا عمر دور کې راغلی وي. هغوی به خپل فوج له غنیمت هم ورکوه، باقاعده تنخواګانې هم وي، لیکن د مشرانو هغه کرتوتونه نه و کوم چې زمونږ ملک دي. په دې وجې نه صحیح فیصله دا ده چې اسلامي ملک کې ټیکس لګول جایز نه دی. په دې دغه زکات دی بس هنګامي چنده کېدی شي. یو قومي مسله راغلی ده نو د هغې لپاره بالفرض پیسې پوره نشته دی، نو هنګامي چنده کېدی شي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې چندې و ټولې هنګامي وي. تاسو ګورئ غزاګانو کې یو صحابي یو راوړي، بل سره وړي، بل سره وړي. بار کې مسلمان باندې شرعي لحاظ سره صرف زکات دی. دا نور ټیکسونه لګوي مجبورې دي بېشک اوس، لیکن د دې اصل بنیاد چې کوم دی هغه اسراف دی کوم چې مونږه په سرکاري خلکو باندې کوو. لکه یو جج چې ریټایر شي نو د هغه صرف د تیلو خرچه چې کوم دی د حاضر کلاس 1 افیسر نه ډېر دی. دې سره به څه کوي؟ اسلام که دې ملک کې نه راځي د هغې اصل وجه دغه ده چې دا مراعات ختمېږي. مراعات دومره پکار دي چې انسان پرې کې مستېږي نه، کوم ته چې خوراک او څښاک وي او بنیادي ضرورت سړی سوچ هم نشي کولی دې خبرو. بل لفظ چې هغه تحقیق طلب دی هغه نفس دی. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس. نفس نون فی او سین اصل واحد یدل علی خروج النسیم کیف کانا. دا د نسیم خارجیږي، خوشگوار
څه شی راوځي که نه د هغې لپاره دا استعمالېږي که هغه هوایي خوشبویي یا بل څه شي د دې ټول چې څومره فروع دي نه یې کې به هم دکه بنیادی مفهوم موجود دي قرآن مجید کې ګورو د نفس استعمالات د نفس استعمالات قرآن مجید کې اول چې کوم مونږ وایو هغه دا کم چې دلته کې زیر بحث دی چې واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا اس انسان دا و د بل انسان په کار نه راځي قیامت پر ورځ هیڅوک د چا په کار نه راځي هم دې معنی باندې دې سورۃ البقره کې 72 آیت کې راځي وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا اور بیا سورۃ المائدہ 45 کے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ اور داریں گے سورۃ الزمر 56 کے أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَ عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ دا دے یو مفہوم دے عام انسان جان چورد منگوئی دویم نفس کله د الله د صفت په طور استعمالیږي معنی به نفسی نفس بمعنی نفس لیکن د الله نفس داغه د شان مطابق وي کم خلق چې تعویل کوي ناغي د دینه مراد عقوبت تخلیف سورۃ آل عمران آیت 28 کې ويحذرکم الله نفسه او الله تاسو یری د خپل نفس نه څوک چې تعویل کوي ناغي د نفس معنی عقاب ہوگی عقابه الله یری تاسو د خپل عقاب نه سزا نه کدا مانو کې نه بیا ډیر ځای او چل نه درځي بیا مثلا سورۃ الانعام 54 آیت کې كتب ربکم علی نفسه الرحمه لازم کړی دا تاسو رب په خپل ځان باندې په خپل نفس باندې رحمت دلته نفس معنا سزا مراد نه كتب ربکم علی نفسه الرحمه دارنګه سورۃ المائدہ 116 کې تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بیان دے تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک تو پوئیگی یا ربا پاک سو کم چی زما پا نفس کی او زن پوئیگم پای سو چستا پا نفس کی و دا اللہ نفس دا آغا صفت ہے و دا آغا دا شان مطابق تعویل ضرورت نشتے تو صحیح بخاری حدیث دے 7405 حدیث قدسی دے احادیث ټول قدسی ای په دې معنی باندې چې پاک دي قدس پاک ته وایي منسوب چې شي الله ته نو حدیث شي حدیث قدسی شي هر حدیث قدسی دی په دې معنی چې پاک دی لیکن یو اصطلاحي دی که حدیث و خبر ته وایي نو اصطلاح کې حدیث څه دی حدیث قدسی هغه ته وایي کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پائے کے داو فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرمائی دا سے قسم الفاظ چی ہوئی ناغی تا حدیث قدسی ہوئی حدیث قدسی دے یقول اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرمائی لی دی سے فرمائی لی دی انا عند ظن عبدی بی زد یو بندہ پا بارکی داغ دا گمان مطابق بیوان الله سره همیش د پاره خو ګمان ساته خپل عملونو ته وګوره د الله د رحم و کرم په بنیاد باندې خو ګمان ساته ځکه الله فرمایي چې زما بندا په ما کوم ګمان کوي زبا شان کوم غسر بیا فرمایي وانا معه اذا ذکرني او زه د خپل بنده سره هم د معیت خاصه وي الله هر چا سره
وانا ماهو او زه د هغه سره یم اذا ذکرني کله چې دی ما یاد کی فین ذکرني فی نفسه ذکرته فی نفسی نو که دی ما په خپل نفس کې یاد کی نو زه به هم په خپل نفس کې یاد کړم او د الله صفت دی د هغه نفس دی کې تعویل گنجائش نشته وین ذکرني فی ملئن او که دی ما یاد کی په یو ډک مجلس کې نو ذکرتو فی ملئن خیر منهم زه به د ذکر وکم په یو داسې مجلس کې چا به دین غوره د دین غوره صحیح د ملائکو مجلس حدیث چلولی شوی صرف دې لپاره دی چې د انسانی ذکر فایده پکې بیان کړي خو بعض خلقو دا غلط استعمالی دا روایت او وی دینا معلومه دا شوا لکه حدیث مونږ چلولی دې لپاره دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د ذکر پته ته ولګي نو بعض خلقو دا نظریه جوړه کړې ده چې ملائک د انسانانو غوري ذکر ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ذکرنی فی ملائن ذکرتو فی ملائن خیر منهم دا وختینه خبره ده کم چې ما نن خطبه کې ویل ده حدیث ډیره پار نه چلے درې چې د ملائکه مجلس غره ده کړي انسانانو د اهل سنت والجماعت عقیده ده چې ملائکه نه انبیاء علیهم السلام افضل دي او د عام مسلمانانو نه ملائک افضل دي دلته کې د مجلس خبره کوي مجلس د الله د صفت په تور چې کم ملائک هغه ذکر کوي نه هلته الله هم دی الله خالق دی نه مجلس ځکه غوره دی دا مقابلې لپاره نه چې انسان غوره دی او که نه ملائک غوره دي که په دې سیز تاسو پابندي ولګوله او پوه شوی به نو دین به ډېر زیات اسان شي دا ګران کړی خلکو په دې بیجا غلط استدلالات دی درېمه معنا د دې راځي د دین اسلام منونکي خلک سورۃ النساء آیت 29 کې ولا تقتلوا انفسکم ولا تقتلوا انفسکم خپل ځانونه مه وژنئ خودکشي کول نه دی مراد چې خودکشي مه کوئ هغه حرام ده ولا تقتلوا انفسکم خپل د اسلام رونه مه مړه کوئ اور سورۃ المائدہ 105 آیت یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم اے ایمان والو علیکم انفسکم لازم دی پتا سو باندې د خپلو دینی رونو تربیت هغې ته دین خودل پکار دی که ته دین خیر او څوک ناراضي نو که اوس څوک بېلارې نو خپل کار وکړئ لا یضرکم من ضل تاسو ته نقصان نشي در کولی هغه څوک چې بېلارې دی تا خپل کار کړی دی جماعت کې ناست دی او چغې وی خلقو ده کتاب لیکې خلکو ته رسوي یو سړی هغه ځان بلکل ړوند او کوڼ کړی دی ما ذمه داري د هغه هم شته دی که نه پکار دا چې هغه هم راشي او خبره واوري که یو سړی بېلارې شو نو د هغې دلال تاسو ته نقصان نه درکوي دارنګې سورۃ النور 61 آیت کې فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ کله چې تاسو کورونو ته ور داخل شئ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ څه مطلب ستاسو د دین خلق دی هلته کې ستاسو کور والے دي ستاسو بیبیانې دي بال بچته نو سلام کوئ هغې ته سورۃ الحجرات کې راځي 11 آیت کې ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب د مسلمانانو لمز مه کوئ په هغې باندې تانې مه لګوئ دا نن د خلکو مشغله ده اشارتاً به وایي خدای به هغه خپل مسله چې نه ناپوره کوي تر کومې چې بېعزتي نه یې کړي د خپل رور د هغې څه بد نه یې ویلي نو تر هغې پورې زړه نه یخېږي لا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب لمز مکه لمز تانا
تان زخمی کولو ته وایي بدرت ویل قرآن دی باندې ویلم ویلی دی کنه ویل لکل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده ویل دی د هغې چا لپاره چې همز لمز کوي په خوله باندې چې بدی وایي نا همز دی او په اشارو چې کوي نا لمز دی کله یو بل ته سترګې ووایي کله شونډې بوسي بوسي کله اشاره وکړي په لاسو باندې دا بیماری دي خلقو کې علماو کې د عوامو نه ډېر دي دی به اشارتن خبره کوي همز لمز به کوي خو خپل اړه به تسلي ورکوي څلورم دا استعمالیږي د روح په معنی باندې نفس په معنی روح سورۃ الانعام 93 آیت کې والملائکۃ باسطوا ایدیهم ملائک هغې اوږدونکي د خپلو لاسونو او دې ته وایي اخرجوا انفسکم راوباسئ خپل روحونه جان چې ورته وایي خپل روح راوباسئ والملائکتو قرآن باندې سوچ کا یو آیت کې پورا علم وي ملائک د موت یو نه الملائکتو باسطو ګڼ ملائک راځي ګڼ ملائک راځي یو نه دی دا د یو اصطلاح غلطه ده سورۃ الزمر 42 آیت کې راځي الله یتوفى الانفس الله اوباسی الانفس ساګانې حین موتها د مرګ په وخت کې انسان چې مړ کېږي نو مخکنی آیت کې خو نسبت کړی ملائکو ته دلته الله ته نسبت دی ولې حکم د الله یې کار کوونکي ملائک دي لیکن د الله په اذن راځي ځکه الله ته نسبت کېږي الله پورا اخلي ساګانې حین موتها د هغې د مرګ په وخت کې انسان چې مري الله سا پورا اخلي والتی او دا کس سا هم اخلي لم تمت چمری نه فی منامها د هغه د خوب په حال کې د خوب په حال کې هم سړی مړ نه لیکن روح یې اغستی روح الله اغستی روح د عرش لاندې سجده لګوي نه بیا راځي که سړی مؤمن دی او که کافر دی لیکن روح چې کوم دی هغه د الله قبضه کړي هغه د الله فرمان بردار دی سړی ودی شي نو کله ودو کې مړ شي ځکه دی پسې بیا فرمایي چې پچا باندې فیصله د مرګ کړي د هغه روح ځان سره ایثار کړي او پچای چې نه کړی نو یرسل الاخرى ابل راولېږي دی خو روح هم دی قبر ته راوستی دا آیت به فیصله وکړي دا ووایه دا آیت په دې باب کې فیصله کن دی چې قبر کې روح نشته قبر کې ژوند شته لیکن روح پکې نشته قبر کې جسد شته لیکن هغه کې روح نشته علم الکلام چې کوم بنیادی کتابونه دي هغې وایي یوضع فیه نوع من الحیات د ژوند یو قسم واچولی شي په مړي روح بیا نه راځي اتعاد روح الی جسدی والا روایت باندې کافی کلام دی دا اوس دې سینې پورې لګولی که څوک قایل هم دی چې روح راځي نو هغې وایي صرف د اول سوال جواب وخت کې راشي هغه هم نصف دړ پورې ښکته نه بیا واپس ځي یعنې سوال جواب دپاره یې دا راوستی په دې دلیل نشته دی غبار کې یو قول خلکو کړی الله یتوفى الانفس حین موتها انفس څه معنی ده انفس دلته کې ما د نفس جمع دی دارنګې سورۃ التکویر کې راځي و آیت کې وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ او کله چې به نفسونه جوړه کړی شي اذا النفوس زوجت الارواح بالابدان روحونه به په بدنونو کې واچولی شي قبر کې په بدن کې روح نشته چې روح نشته نه اوري نه ویني نه ګوري نه دعا کولی شي دا به کېږي د قیامت په ورځ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ کله چې به نفسونه جوړه کړی شي روحونه به جوړه کړی شي د ابدانو سره
هم دې معنی باندې سورۃ الفجر او اشارت کی یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ ساچ اخلی ملائک نو سوی ورتا یا ایتها النفس المطمئنہ مطمئنہ لوامہ پدے ما پون خبر کړي کتاب الروح کے جلد 2 کے صفحہ 659 اور 660 کے 659 نوالے 665 پورے ابن قیم لوے عبارت لکھ رہے قد وقع الکلام قد وقع فی کثیر من قد وقع فی کلام کثیر من الناس تو ډیرو خلکو په کلام کې دا خبر راغلی دا خلک وی د ابن آدم درې نفسونه یو نفس مطمئنہ بل لوامہ بل امارہ ابیاوی وینو من تغلب علیہ هذه ومنهم من تغلب علیہ الاخرى خلق وی په بازو باندې یو غالیبی په بازو بل ابیاوی استدلال کی خلق دی آیت ان نفس المطمئنہ وبقولی لا اقسم بهذا البلد بيوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ وبقولی ان النفس لامارة بالسوء دا آیاتونه درې واړه پیش کړی دي نبیاوی چې والتحقیق پون ما پوی کړی په دې تحقیق دارے چاننا نفس واحدہ نفس یو دے ولیکن لا صفات لیکن دے صفت نہیں مختلف حالاتوں کے مختلف صفاتی کلا چ انسان گناہوں کی اور ملامت کی نفس سے ملامت کی نو دے نفس دا وخت لوامہ ہوئی انسان چ گناہ کی اور گناہ باندې تکړکیږي نو دا وخت کې دے نفس دا نفس امارہ بالسوء ہوئی او کله چې انسان نیکه نه مطمئن دی نفس المطمئن نه وي یا دا هغه د کیفیات نوم دی نفسونه درې نه دي کیفیات درې دي دا نفس یا ایتها النفس المطمئنہ اے نفس چې ته مطمئن ارجع الی ربک ځه خپل رب ته ځه راضیة مرضیہ د رب یو مفهوم دغه دی چې د مرګ په وخت کې ملائک ورته وایي چې ځه خپل رب له لاړ شي رب له لاړ شي مطلب دا دی علیین ته لاړو د مؤمنانو روحونه الله د شنو مرغو ججرو کوي د شهدا هم دي او د عام مؤمنانو هم دي دا شنې مرغې دنیا ته نه راځي دا ټول ورځ د صحیح مسلم حدیث ته جنت کې ګرځي او د شپې دی د عرش د لاندې آرام کوي د مؤمنانو ارواح هلته د کفارو روحونه یا د ګناهګارو هغه د بدشکله تورې مرغې ججورګي هغه تورې مرغې ټول ورځ جهنم کې ګرځي د شپې له یو ګرم ځای ته راځي دا صریح حدیث ته په دې باب کې چې دنیا ته روح نه راځي سورۃ الانبیاء کې قرآن صاف فرمایلی دی وحرام علی قریة اهلکناها انهم لا یرجعون پخه فیصله دارا چې کوم خلک مونږه مړ کړي دي دنیا ته واپس نه راځي دنیا ته راتګ ممکن نه دی دا هندوانو دین نه دی چې دا روح راغلی دی او کله سپي شکل کې راغلی دی او کله په دې شکل کې دی کله په دې شکل کې یا ایتها النفس المطمئنہ ارجع الی ربک راضیة مرضیہ نزا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی زما بندگانو کې ور داخل شه او لاړ شه زما جنت ته مرګ سره روح هلته دلی د خامخا دی دنیا ته واپس راولي پنځم استعمال کیږي د جنس په معنی باندې هو الذی خلقکم من نفس واحدہ سورۃ الاعراف آیت 189 خاص اللہ غزات تاسے پیدا کړی د یو جنس نا سورۃ توبہ 128 کرا دی لقد جاءکم رسول من انفسکم یقینا راغله تاسو ته لوی شان والا رسول تاسو د جنس نا انسان دے تاسو غند قریشی دے سورۃ النحل 72 کرا دی والله جعل لكم من انفسکم ازواجا
لتسکنوا الیه. الله هغه ذات دی تاسو له ستاسو جوړی ستاسو د جنس نه پیدا کړي دي. خو د انسان جوړی و د هغه د جنس نه. دا قسمه خبرې کول چې د انسان ښځه چې کوم دی پیری کېدی شي یا د پیری ښځه انسان کېدی شي، دا د کلامیان هسې ګوڼه پکې ور ده. سکون به هله هغې راځي تسکین چې دواړو جنس یو وي. چې جنس یو نه یم تسکین نشته. دا کیسې میسې دي موږ له هم ډېر شی راځي، لیکن اصولي خبره دغه ده. مخکې استادان هغوی به دا خبرې کولې نو بیا به ابن جني پیش کو. تحقیق چې کمزوري نو سړی ډېر خطا شي. ابن جني یو کتاب عالم دی، ابن جني دا المحتسب ډېر ښه کتاب د قرأتو کې، ډېر د کار کتاب دی. المحتسب ډېر مفید کتاب دی. هغې باره کې خلک وایي دا خپل ګمان چلولی دی استادانو چې د پلار جني او مور یې چې کوم ده هغه انسان و، ځکه یې ته ابن جني وایي. مونږ هم بلا مو دا خبرې کړي چې کله خپله رجوع کړه دا اصل کې ابن کني دی. رومۍ چې بیټه کړی عربی را چې راغلی نو کاف په ځای باندې جیم کړی دی، ابن جني کړی. ابن کني هغه ابن کني چې عربی ته راغلی نو ابن جني شوی دی. که سړی د مشرانو داسې قسمه غلطۍ بیان نه کړي نو نوی نسل به څه زده کوي؟ که نه دی غلطۍ کې خلی داسې دې مطلب بېعزتي کول نه وي. بلا تحقیق یو خبره وشي یا د یو بل په اعتماد باندې محققین د یو بل په اعتماد خبرې نه مني. اوس په دې ځان پوه کړه. یو سړی چې ریسرچر وي هغه د په بل اعتماد نه کوي، تر کومې پوهې چې په خپلو سترګو نه لیدي. ولې تحقیق اصول لري. تحقیق دا اصول نه وي چې پلان کې وایي، پلان کې رقم ځای نه وایي. لکه عام طور زمونږ خلک حدیث بیانوي، عام علماء دیوبند حدیث سے بیان کی ټولو ګورئ کتابونه نو پای به لیکلي قضا فی المشکات، قضا فی المشکات، قضا فی المشکات، ان ټولې حوالې دي په مشکات باندې. نو اوس سوال دا چې آیا مشکات المصابیح د حدیث دپاره اوریجنل سورس دی، یعنی بنیادی ماخذ دی مصدر؟ نو جواب دا چې نه دی. ځکه مشکات المصابیح والا خپل کتاب د بېشمېره کتابونو جمع کړی دی. نو کله چې انسان جمع او تدوین کوي نو کله کله بیچاره خطا شي. غلطۍ نه باید څیزونه دی غلط ولیږي. هغه څیزونه چې ته ټیل یې نه کوې بیا ورته معامله جوړېږي. نو داسې ډېر شي احادیث ترې مشکات حوالې سره خلک لیکي، لیکن چې کله هغه ته صحیح مسلم سره وګورې، سنن ابي داود سره وګورې یا بله حواله هغه ورکړي هغې سره یې وګورې، هلته به حدیث بدلي. مهرباني وکړئ حدیث سره دا لوبه مه کوئ. مشکات دې دپاره هغې لیکلی دی چې طلبا د هغې حدیث سره څه تعلق پیدا شي. خو یې کې هغه لانجه دا کړې ده چې د هغې نه سند حذف کړی ده. اصول دا یې چې د یو حدیث نه یې سند حذف کو د دې څه حیثیت نشته. اوس دا اصول حدیث کې قاعده ده، هر هغه کلام چې هغې سره سند نشته دی نو د هغې مثال هغې بقل دا ترې بادرنګ دي، بس دغه څیزونه دي، سبزي ده. دغه ځای نه دا کمزوري پیدا شوې ده چې خلک د حدیث سند نه ګوري. بس مشکات کې لیکلي په حواله ورکړي، لیکن بې شمېره غلطۍ دي، کمې زیاتې پکې ومي. دا بې اعتمادي نه د تحقیق طریقه دا ده چې تا ته حدیث راځي یا یو خبره راځي چې تا ته معلوم وي چې دا کوم ځای لیکلې ده. او دا ابن جني هېڅ چا نه لیکلی چې ابن جني ته ابن جني په دې وایي چې د پلار جنو. یو قیاس چا کړی چېرته مشرانو استادانو کې شاګردان خو د استاد هره خبره مني، بس په مخه کړې ده هغه مشهوره شوې. ما ته هم نه معلومه چې دا چا کړې ده مخکې.
خو دې ټولو درسونو کې دا چلیږي او دا وایي خلک چې د پلار پیری و. حال دا داسې نه ده. دا ابن کینی دی، کاف دی. د عربو مزاج دا دی چې هغوی د پردی ژبې نه څه لفظ راړی نو په هغې کې ترمیم کوي. نو ترمیم یې دغه کړی چې د جیم په ځای د کاف په ځای جیم لګولی دی او د هغې نه خلکو ته دوکه لګېدله. وفیات العیان نور بې شمېره چې کوم تراجمو باندې کتابونه وي هغوی دا وضاحتونه کړي دي. والله جعل لکم من انفسکم ازواجا، الله پیدا کړي دي ستاسو ښځې ستاسو د جنس نه. سړی او ښځه دواړه انسانان ولیدي د دې لپاره چې آپس کې یو بل پېژني. که ښځه پیری شي یا سړی پیری شي دی به یو بل سره څه کوي؟ د دواړه خو ذات جدا دی او بیا اولاد به څنګه کېږي؟ بعضې خلکو خوله خرابوي. کم مفتی صاحب چې پرون ما ذکر کړو د هغه یو کیسټ چلیږي په دې خبره باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله میاں بیوی ملاویږي نو اعوذ بالله دې ووایي. بیا په یې کې زجرن رسول الله صلی الله علیه وسلم لږه سختي هم کړې ده. نو دغه مفتی صاحب دومره عجیب و غریب سړی دی چې هغه وایي شیطان چې سړی بسم الله نه ویلې که نه نا بالکل داسې لګېږي څنګه چې نارینه لګې. دا داسې خلک دی لکه دروغ وایه دروغ ده نه. مجبور شي سړی چې نوم واخلي د دې خلکو. د دې هم شاګردان یې دا یو هغه یو لوی سړي ته حرامي ویل چې دا حرامي دی. دا جایز نه دی او ډېر سخت غلط کنځل دی. سړی چې دا وینا وکړي او د سره ګواه نه وي نو قرآن څه ویلی دی؟ څه چل وکړي؟ دله اتیا ډنډې سزا ورکول. خو څوک هم شیخ القرآن شیخ القرآن وایي هغه چا ته چا په قرآن عمل نه کوي. نو تپوس ته وکړی شه نو هغه وایي چې نه جي اصل کې د پلار چې و نو هغه به د قبرونو د ګټې ته ناست نو د دغې نه چې پیدا شي نو هغه ته هم حرامي وایي. آیا واقعي داسې ده؟ د یو سړی پلار چې کوم دی هغه غلط ګټه وي د هغه نو د هغې نه چې کوم پیدا شي نو واقعي هغه ولد الزنا وي؟ نه، دا هم ځان ته عالمان وایي د خولې نه څه روځي نو څه وایي نو. د ظلم انتها ده د ظلم. کم بچی چې ناجایز پیدا شي هغه ته حرامي وایي. سړي اعوذ بالله نه ده ویلې یا ښځې نه ده ویلې او پیدا شي نو دی هم حرامي نه وي. دا مفتی صاحب غلط شوی دی. دی د حدیث مذاق اړوي ګپ لګوي حدیث سره. بدی خو کار دغه دی چې د حدیث نه نفرت پیدا شي. زه دا ثابتولی شم چې دا نن څومره منکرین حدیث دي نو دا خو یا صالح حدیثو څه پکې احنافو. په احنافو کې چې وو دا بدعتیانو مبتدعینو دي دا حرکتونه کوي او د هغې نه سړی انکار حدیث ته ورسېږي. د پرویز چې کوم استاد و دلته نږدې ډېر لوی سړی و هغه څه نوم دی راغلی که ورغوښتو هغه جو چکړالوي عبدالله چکړالوي دا حنفي عالم و. حنفي عالم و. تمنا عمادي چې کوم دی دا اهل حدیث عالم و. په دې باندې داسې استادان پېښ شي چې داسې داسې قسمه تاویلات کوي بس هغه د حدیث نه انکار وکړي. د کلاس زمونږ دی یو سړی په حدیث نه پوهېږي مهرباني دې وکړي هغې له ګوتې نه وړي باران دې کښېني. شپږم دا زړه ته م وایي زړه باندې د نفس اطلاق کېږي. سورۃ یوسف 53 آیت کې وما ابرئ نفسی ان النفس لامارة بالسوء. زه د خپل زړه برات نشم بیانولی ځکه چې ظلم کله کله حکم کوونکي د ګناه. زه نشم بیانولی د خپل زړه
دارنگی دغه صورت کې 68 آیت کې الا حاجتن فی نفس یعقوب قضاها، یعقوب علیہ السلام بچو ته یو ترکیب خولو، هغه یریدو چې اسه نه پدی نظر ونه لګي، هغه ته ویلو چې بچلو لا تدخلوا من باب واحد، یو دروازې نه مور داخلي گئے بلکہ داخل شے من ابواب متفرقہ، د مختلفو دروازو نه، لیکن مسئلہ جدا شو، مسئلہ دا شو چې دی خود دو تقسیم شو، دو تقسیم شو، نو بنیامین یوازې پاتې شو، بیا هغه رک شو. قرآن مجید داغه ذکر گئی چې یعقوب دیتا کم ترکیب خولو هغه څه کارگر نشو فائدہ اونکړه، دومره دا چې الله حاجتن فی نفس یعقوب، مگر دا یو خواهشو د یعقوب پزړه کې قضا چې پوره کو خېکړو چې وکړل ترکیب خولو، دا جدا و چې ترکیب د الله پنځ مفید نشو. دارنګه سورۃ بنی اسرائیل 15 آیت کرا دی ربکم عالم بما فی نفوسکم، ستاسو رب پوئیگی پائے سب آنے چې ستاسو پزړونو کې. سورۃ قاف کے راضی 14 آیت کے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہر انسان مونږ پیدا کړی او مونږ ته علم دی دا هغه څیز چې کم د په خیالاتو کې راځي، زړه کې راځي. دا معنی چې مونږ وکړي دا الوجوه والنظائر کې دا مغانی لیکلی صفحه 449 کې. لسان العرب یو کتاب ده عام مشہور کتاب، دا یہ سوال اسم جل صفحہ 233 کې دی. لسان العرب دا افریقی ده یو عالم ده ابن منظور ورته وایي. بل بعض شفاعت بارے کے مختصر ولا يقبل منها شفاعت، شفاعت د شفع نوتره، د شفع اصل معنی دا یو شی د هغه شانتی سیز بل سیز سره ملاول، لکه یو انسان دی نو تا د انسان سره بل انسان ملو ته دا شفع وایي. تا سره 10 روپے دی 10 نوٹ تیرے سره دا فرد دی، تو دې سره چې 10 نورې کړې نو دا شفع شو. دا نه چې ته سرونه شمېرې، نه هغه شانتی شی هغه سره بیا یو ځای کول. دا سفارش تا یا شفاعت تم شفاعت په دې وجه وایي چې انسان یوازې نو دله څوک کار نه کوي، دی امینت کوي. و چې کله څوک سړی ځان سره وګوري چې یا مخوري یا زورور سړی یا لږ ټوپک ماري په دې زمانه کې او چا پسې لړ شي نه خلک یې خبره مني، دې ته شفاعت وایي. د قیامت دروازې شفاعت داسې نه دی، هغه پرون مونږ اشارتن ویلې دی، د هغې دپاره ځای آیت الکرسي دی. دا لا يقبل منها شفاعت دلته کې قرآن مجید اصل کې د بنی اسرائیلو د یو باطل زعم دراغي نحنو ابناء الله واحباؤه، مونږ د الله ابنایو، ابنا وای نازولی زامن څوک نه وای، هغه چې عیسی ته ابن الله وای نو په دې معنی نه وای، دا معنی پکار دی چې علما سمږي. ای خټول بنی اسرائیل ته ابناء الله وای نو څه مطلب؟ ټول بنی اسرائیل الله زامن دي، هغه نه دی ویلی. داس تفسیر روح المانی کې او نورو کتابونو کې لیکي چې صریح فی التبنی، څنګه چې یو سړی د خپل اولاد خیال ساتي نو دی ویل دغه شانته الله زمونږ خیال ساتي، په دې معنا دی ابناء الله دي. کوم عالمان چې پوه نه یو هغې عیسایانو ته وایي چې تاسو د الله زوی ګڼئ، هغې ورته دروغ وایي، موږ نه دی ویلي. نو دی ابن لفظ وینیږه، ابن خو مشترک دی، ابن مشترک دی. ابن کله خپل زوی ته وایي، کله ابن متبنا ته وایي، او کله ابن هغه چا ته وایي
چې ته د هغه لکه د زوی خیال ساتي. او د ابناء الله واحباؤه کې ابن په دې معنی ده. هغې عزیر ته ابن الله وایي څه مطلب؟ د الله نازول دی. الله د خبره سفارش کته نه ورځي. عیسی ته ابن الله به په دې معنی دی چې عیسی علیه السلام خبره هم الله کته نه ورځي. او دا یې څوک نشته دی ما سوا د نصیریې ډلې نه عیسایانو کې چې هغې د الله له واقعي اولاد کتلي. نصیریا سے بیوقوفه بدعتیانو د هغې عقیده وه، عام عیسایانو دا عقیده نه. بحث چې کله کې یو قوم سره د هغې د نظریاتو واقفیت ضروري دی او دا له هغې کېږي چې تا د هغې کتابونه ویلي نه. دلته پابندي ده په خلکو چې د فلاني کتاب به نه ګورې، چې نه ګورې بیا بس نشي ګورې. ولا یؤخذ منها اخذ ستوي اخذ منه یو شی ځان ته راخکل. الاصل حوض شی وجبیه یو شی راخکل قبضه کې اغستل. اخاذ هغه ځای ته وایي چې ډنډو کې غوندئ ځکه چې هلته کې اوبه جمعي. قرآن مجید کې د اخذ استعمالات اول دا استعمالیږي د قبلولو په معنی باندې، لکه دا کوم آیت کریمه چې موږ وایو ولا یؤخذ منها عدل، نبشي قبل ولې ددنا څه معاوضه. په دې معنی باندې سورۃ آل عمران کې راځي آیت 81 کې اقررتم واخذتم علی ذلکم اسری، آیا تاسو اقرار کوئ او آیا تاسو قبول کو په دې زما لوز. سورۃ المائده کې یو سلويخ کې راځي چې ان اوتیتم هذا فخذوه، یهودیانو کسان تیار کړو ورته وی زیوا او بیا ویل که داسې خبر درته کی کنه شرکی خبره به وکړه نو فخذوه فاقبلوه نا قبول کې. سورۃ توبہ آیت 104 کې راځي ویاخذ الصدقات، الله او رسول چې کوم دی صدقات قبلي مؤمنانو. دویم د دې معنی استعمالی آماده کول. سورۃ البقرہ آیت 206 کې وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، او کله چې ویل شي د منافق ته د الله نه ویریږه اخذته العزت، آماده کی دللوی بالاسم په گناہ. منافق سړي کار دا چې حق ورته ښکاره شي نو دی دا نه وي چې رمانه غلطي شوې ده، شاید زما فهم کې څه خطا ده یا شاید زما استدلال غلطو، دی به خپله ولاړي اخذته العزت. دې ته غیرت وي، باید سړی بې ځایه غیرت ونیسي. اخذته العزت بالاسم. دریم د دې معنی ده ایثارول، گرفتارول. القاموس المحیط کی لگی د دینا اخیذ قیدی تو وایي نیولې شوی. سورۃ النساء آیت 89 کی آیت 91 کې فخذوهم وقتلوهم، فخذوهم نو دی ایثار کې ځان سره او قتل یې گئے. دارنګه سورۃ التوبہ 5 آیت کې راځي فقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم وخذوهم، نو قتلوے مشرکان کمزے جتا سدیمو میں وخذوهم او نیسے قیدیان کوے. دارنگی سورۃ یوسف 6 آیت کے راضی ما کان لیاخذ اخاه فی دین الملک، نو یوسف چی ایثار کړي خپل رور د مصر د بادشاہ په قانون کې. دارنګه دغه صورت کې آتا ہو یا کہ فخذ احدنا مکانه، نو ایثار کا یو کس پمون کې د پزیخ. نو بیا داغه جواب دیونا شي کې قال معاذ الله ان ناخذ، هغه ویل توبه توبه دې خبره نه چې موږ د ایثار کو ما سوا هغه چانا وجدنا متاعنا عنده، چې موږ خپل سامان هغه سره مندل دی.
څلورم دا استعمالیږي د حزم و احتیاط په معنا باندې، بندوبست چې ورته مونږ وایو. سورۃ توبه 50 آیت کې مصیبت راشي که نه، نو منافقین دا نه وي چې الله ته به ووایو او به جاړو الله ته چې مونږ معاف کړي، بلکې ای به وایي یقولو قد اخذنا امرنا من قبل، یقینا مونږ خپل انتظام مخکې کړو، مونږ خپل احتیاط کړو. پکار دا و چې د الله نوم یې اخیستی اول کړه. پنځم دا راځي د قبضه او قدرت په معنی باندې، ما من دابة الا هو آخذ بناصیتها، سورۃ ہود آیت 56. ما من دابة سزند سر نشته دی الا هو آخذ مگر الله داغه په قدرت کې دی، قبضه کون کې دی هغه بناصیتها داغه ټیکلی له. شپږم دا استعمالیږي د سزا په معنی باندې، سورۃ ہود آیت 102 وکذالک اخذ ربک، او دغه شان ستا د رب سزا ده، اذا اخذ القرى کله چې سزا ورکوي کلوواله. سورۃ العنکبوت کې 40 آیت کې په دې معنی راځي فکلا اخذنا بذنبه، نو دا ټول مونږ ونیول یې د سزا ورکړه د هغې د ګناه د وجې. اووم دا استعمالیږي د قتل په معنی، سورۃ المؤمن 5 آیت کې وهمت کل امت برسول لیاخذوه، او اراده کړې وه هر یو امت د خپل رسول په باره کې لیاخذوه لیقتلوه چا قتل کړي. دې کې ډېرې ناشنا معنی ورته اورېدلي. دا چا ویلي دي؟ دا مقاتل ویلي دي الوجوه والنظائر کې صفحه 107. الغریبین کې حروی لیکلی دی جلد 1 صفحه 52-53 کې. تعویل مشکل قرآن کے ابن قتیبہ لکلی صفحہ 502 کے. قدرے کافی ادری نورم شته ده. ولا یؤخذ منها عدل، نبشی قبل ولدین س عدل. عدل څه ته وایي؟ عدل من عوض، بدلا، معاوضه، انصاف او د برابر والی په معنی کې استعمالی. د دې هم قرآن کې مختلف استعمالات. اول استعمال د دې د فدیه جرمانه عوض، کما آیت چې وایو 48 په دې کې په دغه معنی ده. دویم د چا د حق درست ادایګي، انصاف چې ورته مونږ وایو. سورۃ البقرہ آیت 282 کی وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، ستاسو په منځ کې دی یو کاتب په انصاف سره لیکلوږي. دریم د ښځو حقونه، یو سړی که د یوې نه سوا د ګڼو ښځو حق نشي ادا کولی نو بیا یې په یو اکتفا وکړي. زمونږ دا ټول قوم نشي ادا کولی ځکه ټوله په یو اکتفا کړی ده. عرب کولی شي که د هغې په یو اکتفا نه کوي. دلته د دویمه ښځې نه لانجه جوړه شوې ده چې دویم واده کوي نه هلکه ولې بچي دی نو د دې بچو سره څه یم خو الله اجازت ورکړی ده، الله اجازت ورکړی دی. زموږ یو ملګری ده ډاکټر ده الهدا انټرنیشنل والا، ما ته یو ځل تپوس وکړو چې دا ښځې ولې دې حکم ته غاړه نه ږدي، بالکل نه برداشت کوي. ما ته یې صفا وویم مې وي شعوري اسلام نشته دی په مونږ کې. شعوري اسلام چې راشي نو چې کله الله قرآن ویلی دی بیا دې کې چا څه عمل. د حق درست ادایګي چې نه کېږي نو بیا په کار دا دی چې سړی یو واده وکړي. فإن خفتم ألا تعدلوا، بیا عدل پیژندل پکاري که دې کې خلک ډېر زیاتی کوي. د بای زنانه او د خلو نه وځي چې انصاف رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی کړی نو بل به څوک وکړي. دا پوهه کوي دا د کفر الفاظ دي، که تا ویلي نو معافي وغواړه الله نه. خپل ایمان تجدید وکړه، لا اله الا الله محمد رسول الله بیا ووایه. دا پیژني نسل کې دې خیال نه دی دا مولیانو مشهوره کړې ده چې 2 ښځې دي نو چې یوې له څه شی راوړی نه بلې له هم هغه راوړی.
اچھا وی دا ضروري خو نه ده. یوې کره یو شی شته دی هغه د یوې هغه زر ختم شو د بلې هغه وروستو خلاص نو بس دا چې د یوې نه راوړی نه بلې کره شته بیا وله راوړی ځان یې شی جوړ کړی. د دین خبرې د دین په کتابونو حل کېږي. هغه دی اصل کې د ښځې نمبر عدل پای کې دی، برابرواله پای کې دی. د شپې حق دی د زنانه د چا چې یو واده دی، دوه دي، درې دي، څلور دي، نو هغې کې برابرواله دی. خاوند به دا نه کوي چې دویم واده وکړي نو لومبنی پرېږدي او ټول عمر دې سره تېروي. پښتانه دغه کوي نو دی وایي موږ ته زیاتی شروع کړي، روانې شروع کړي. ته صحیح تقسیم وکړه. حدیث کې راځي چې شپه به تقسیمولی شي او دروازې خاوند باندې پابندي نشته. دروازې په خاوند پابندي نشته، د شپې تقسیم به برابر وي. که یو خاوند د یو نه سیوا ښځې دي او دی یوې ته مایلي او ټول هغه حق نه ورکوي د شپې، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دی چې قیامت پر ورځ پاسي نو نیم تنه به یې وچوي. اصل شی حق دغه دی، نور خوراک مراک نه ده. خوراک دی اسکاک دی دا خو اخلاقي ذمہ داری دی. کوم چې واجب دی هغه دغه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې واجب نه وه، بلکې قرآن هغه ته فرمایلی دی چې ترجی من تشاء، ستا خوښه ده که یو ښځه بالفرض رستو کوي، یو را مخکې کوي ځان ته، بله رستو کوي، په تا څه پابندي نشته دی، څه ګناه نشته، لیکن د هغې باوجود به رسول الله صلی الله علیه وسلم تقسیم کو. او بیا به یې فرمایل چې یا الله زما په اختیار کې چې کوم څیزونه ما کړی دی تقسیم دی. پاتې شوه مینه، نو مینه یو داسې څیز دی چې هغې کې د انسان د عمل دخل نه وي. نو زما عایشې سره هغه ډېر دی، په دې ما مه نیسي. دې ته خلک بې انصافي وایي، دا بې انصافي نه ده. بعضې صحابیاتو رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې بعضې امهات المؤمنین هلک تنګ کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب دا و چې لا توزینی فی عائشہ، عائشې باره کې ہمارا تکلیف نه راکوي. او د هغې وجه به دا خوله چې یوازې د هغې بړستن داسې ده چې ما ته په هغې کې وحی راځي. امهات المؤمنین کې بل څوک داسې نشته دی چې زه د هغې سره یم، د هغې کټ کې دی یم او ما باندې وحی راغلی. شاید چې د هغې وجه د هغه مینه ډېره وي اوس. دا به انصافي نه ده. یوې ښځې سره زیاته مینه او بلې سره کمه مینه، دا خو اولاد کې هم کېږي. ستا ټول یو اولاد یو شان دي، خپل ځان نه وتپوسئ. د یعقوب علیه السلام یوسف سره مینه ډېره نه وه، په هغې وروڼو اعتراض وکړه. اعتراض نه دی پکار دی، بس وجه یې هغه وجه د یوسف علیه السلام هغه سعادت او کوم چې پلار د هغه د خوب نه معلوم کړو چې دنه به الله نبي جوړوي. نو که یو پلار یو زوی سره مینه سیوا کوي نو څه وجه وایي، نور له حسد کې راتلل نه دي پکار. یا د یو سړي ګڼې ښځې دي، یوې سره هغه ډېره مینه کوي نو څه وجه وایي. دا نه ده ضروري چې هغه وجه د هر چا د ښکاري شي. پرایویټ خبرو کې خلک کود کورید نه کوي، دا ذاتی مسائل دا چل نه دی پکار. فین خفتم که چېرې تاسو یېرېږئ الله تعدلو چې انصاف به ونه کړی شي، فین خفتم الله تعدلو چې د ښځو حقونه برابر ورنه کوي، یعنې دغه یو شپه کې یادو مونږ دا برابر ونه کړی شي، فواحده نو بیا اکتفا وکړئ په یو. نو ټول امت په یو اکتفا کړی دی، نو ځکه مونږ وایو دا ظالمان دي. که دا منصف وی که نه نو دوی به دوه درې او څلور خامخا کړی. پاکستان کې هم قانون ډېر عجیبه کړی دی ورته. سړی دویم واده کوي، مخکنۍ ښځې نه به دستخط اخلي چې او ستا اعتراض نشته. نو دا قابل اصلاح نه دی. او چې کله سړی دویم واده کوي که نه نو لومبی یې ته وتښتي اکثر چې نه نه په ما یې ښځه کړه،
خلق چې پیغور ورکوي جنگ شي نو ورته وایي که ته ښځه یې نو به تا به خاوند ښځه کول. دا دومره بېدینه خلق دی. دا مسلمانان دي خدای ورکړي. د دې خو دغې سره تعلق نشته. یو سړی دویمه ښځې ته ورکړي درېیمه کولی شي څلورمه کولی شي. سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ غوښتل چې سیده فاطمه په موجودګۍ کې د ابو جهل لور سره واده وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وزورو ورته داسې مه کوه. تر دې خلک خبره وویني بیا یې وګوره که رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل زوم منې کړی و. نو یا دی الله تعالی هدایت درکړي یا تا دا دنیا پاکه کړي. نو څه ویلی شو حدیث غلط وی دې پسې بل څه ویلی دي. هغه بل څه دا و چې نکاح دویم زه نشم منې کولی. خو دا ابو جهل چې کوم دی زما دشمن و او دا کومه ښځه چې ته کوې ټیک دا صحابیه ده لیکن زما لور معصوم نه ده. هسې نه د هغې په زړه کې د دغې زنانه د پلار کرتوتونه را یاد شي نو ستا کور به خراب شي. او په یې کې الفاظ د هغه دا دي زه نشم حرامولی دا نشم مندولی لیکن والله لا تجمعو چرې نشي جمع کېدی بینا بنت رسول الله و بینا بنت عدو الله. د رسول الله لور او د رسول الله د دشمن لور دا یو کور کې نشي جمع کېدی. فطري مسله وه. دا مولیانو صاحبانو دلیل ورکړی دی خلقو ته چې دویم واده لپاره داسې چل. دا علماو باره کې امیان وایي که نه دا وایي غویانې موږ به سواره جنت ته ځو. هلکه دومره خو نقصان امي سړی نه ورکوي دین له څومره چې تا ورکړه څه دروغ وایي ورته. حدیث دغه دی صحیح چې ما ورته ووایي. دویم واده کولو کې دا د عذر د وجې نه کوي خلک. حکم دی د قرآن و سنت چې الله تاسو دپاره حلال کړي دي مثنا و ثلاث و رباع دوه دوه درې درې او څلور څلور. مولانا عبدالباقي صاحب د الله وخی هغه به ویل شورې د دوه رګړه قرآن خود به ویلی دی ورته مثنا و ثلاث درې درې و رباع او څلور څلور. بیا هغې اخر کې فرمایي چې فین خفتم الله تعدلوا فواحده که تاسو یریږئ چې انصاف به ونه کړی شئ نو بیا فواحده انصاف سره حقوق زوجیت ادایږي. دا خو دې هسې هم نه کوي چې دویم وکړي نه لومبنی یې پرېږدي. هغه بلکل بعضې خلک داسې کوي چې ته ورته ووایې نو زه خو والله خوراک سکاک لېږم خوراک سکاک خدای پلار کرمي تاسو سره نکاح سره کړی دا ځان د ګناه نه خلاصول غواړي. دا ګناهګار دي. ستا ښځه ده بلکل د نوې ښځې په شان نمبر وله ورکړه. دومره دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا کول چې یو داسې زنانه سره به نکاح وتړو چې هغه غیر شادي شده وه د هغې له به یې لس شل ورځې ابتدایي ورکولې. هغې روزو کې به بل خوا نه ده. هغه محدود ټایم چې و پوره شو دوه درې میاشتې نو تقسیم به بیا شو. طریقه دغه وه. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده. څلورم قرآن او سنت ته څه وایي. قرآن او سنت دې ته به ویلی شي عدل. وإذا حکمتم بین الناس او کله چې فیصله کوئ تاسو د خلکو په منځ کې نو ان تحکموا بالعدل فیصله کوئ تاسو په قرآن و سنت. دې ته انصاف وایي هم په دې وجه چې قرآن و سنت کې پچا جور نه ظلم نه پچا باندې. پنځم دا استعمالیږي د دیانتدار او تجربه کار په معنا. سورۃ النساء آیت 58. دیانتدار او تجربه کار بنی آدم یو سړی یو هغه نه د حج په دوران کې د احرام په دوران کې څاروی چرته کې زخمی شو ښکار یې وکړو نو قرآن فرمایي چې څومره ښکار یې کړی دی که نه نو د هغې په شان څاروی به دی د الله په لار کې قرباني کوي. اوس
دا الله په نوم پرېږدي. سورۃ النساء سورۃ المائده 95 آیت کې دا فیصله به څوک کوي بیا اوس چې ما اوسې ویشتې را او که نه ما خر ویشتې را، وړوکې ځناور مې ویشتې را که غټ مې ویشتې را. کله انساني مزاج دا دی که نه چې په ده باندې د پیسو خبره راشي نو دی به خامخا راکموي. چا په ذمه چې پیسې راځي که نه دی به تدریجا داسې کمې کړي چې آخر کې صفر ته ورسوي. انساني مزاج دی. نو په دې وجه داسې فیصلې انسان په خپله نه کوي. دی په پیسو ډېر خوښ مین دی، ډېر زیات مین دی. دا فطري کمزوري ده په انسان کې. علاج یې پکار دی، قابل علاج دی. د مولانا تانوی رحمه الله مریدو مونځ به یې نه کوه مونځ نا ورته ویل چې زه کوشش کوم مونځ رانه کړي، قضا شي رانه بس فوت شي. هغه ورته ویل داسې کوه چې کله ستا نه مونځ امامتۍ سره فوت شي که نه نو ځان یوانه جرمانه کوه. پخوا روپۍ کې به 14 نه یوانه ځان جرمانه کوه. نو چې یو ټایم یې ځان جرمانه کړه نو بیا بل ټایم نه قضا کېده. دا ولې پیسه راله پکې ماده چې راشي که دا فطري مسله ده. بعضې خلک یې ډېر کم یي د هغې په پیسه پروا نه وي، خو اکثر داسې دی که نه چې پیسې لاس کې نیولي نو خولې شوي که نه بیا ځان ته کنځلې کوي خو پیسه نه لګوي. نو مالی فیصلې چې سړی په خپل باب کې کوي ډېر زیاتېږي. چې خپل حق غواړي که نه نو کېږي به یې 10 نو د هغې نه به یې 1000 جوړې کړي. په دې وجې نه قرآني فیصله دا ده چې کله سړی ځان جرمانه کوي نو دی به ځان په خپله نه جرمانه کوي. دروانه یې کړی دی د حرم یو شی خراب کړی دی یا د احرام خیال یې نه دی ساتلی و د باندې قرباني خو لازم ده، څاروی پې لازم دی. خو یحکمو به فیصله به کوي پای باندې ذوی عدل منکم 2 تجربه کار په تاسو کې. نور 2 کسان به راشي او هغوی به داسې خلک نه وي لکه زما او ستا غوندې چې دی خوا د میخې همره شی تا ویشته دی او تا ته چیلی ووایي چې دا چیلی وکړه دغه شان بس دواړه یو وینه ده. زموږ دا خلک ډېر لانجې کوي. عقیقه کوي که نه عقیقه ومې ته وایي. نو په ومه کې څاروي پکار دي، 2 څاروي پکار دي، 2 ځناور. که نارینه یې نو 2 چیلي پکار دي یا 2 ګډان، او که زنانه ده نو یو چیلی یا یو ګډ. نه یې کې بس خو څه شی راونیسو لکه چې قرباني خو به کېږي. او دا فیصلې هم زمونږ خلک ځان لګوي. کور کې خپلې چیلۍ ورکړې او 2 د 6 میاشتو هم نه وي، 4 میاشتې یې حواله لګي. دا جي کافي کېږي، چا وی چې کافي کېږي. دې دپاره د قربانۍ ځناور پکار دی. انسان ډېر شحیح دی، بخیل دی، پیسو په معامله کې ډېر کمزور دی. دا فیصلې به سړی په خپله نه کوي، دا به په درېمګړي باندې کوي چې بھائی دې باندې قرباني کېږي که نه کېږي. دلته کې هم قرآن مجید تا فرمایي چې یحکم به ذوی عدل منکم. ذوی عدل دیانتدار او تجربه کار ته وایي. حضرت چې ستا ورور یې او ستا همدرد وي او تا حلاله کړې میښه یي اوښ دې ویشتي او تا دې چې یو چیلی ورکړه نو هغه ځان له آخرت تباه کړه ته هم تباه کړه. دې له منصف پکار دي، نور کسان پکار دي. 6 دا د برابر او د مساوي په معنی م استعمالیږي. سورۃ المائده 95 آیات کې او عدل ذلک صیاما یا برابر د هغې روژې. وم مشرکانه مساوات او برابرۍ ته م وایي. سورۃ الانعام لومبنۍ آیت ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. الله ځمکه آسمان پیدا کړي دي، تیرې او رڼاګانې هم پیدا کړي دي، لیکن د هغې باوجود هغه کسان چې کفر یې کړی د خپل رب سره یعدلون، رب سره نور برابري، رب سره نور برابري د هغه په صفاتو کې چې ته مشرکانه مساوات وایي. اتم د رښتینوالي حق په معنی باندې استعمالیږي. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعَدِلُوا سورۃ الانعام آیت 152. او کله چې خبره کوئ تاسو فعادلو نو رښتیا وایئ.
عدل او انصاف څه مطلب؟ رښتیا خبره به کوې الله به عدلي. نه هم دا د قضا په معنی باندې استعمالیږي، فیصله چې ورته وایو. سورۃ الاعراف آیت 159 کې ومن قوم موسی امة یهدون بالحق وبه یعدلون، او د قوم د موسی کې یو ډله شته دی هغوی په حق روان دي، وبه یعدلون، او په دې فیصلې هم کوي، فیصلې هم په حق باندې کوي. لسم دا د عدول او د انتقال په معنی راځي. یو شی یو سړی د یو څیز نه مخړی انکار دی کوي، چشمپوشي کوي. سورۃ النمل شپیته آیت کې بل هم قوم یعدلون، بلکې دا یو قوم دی مخړونکي مخړی. دا معنی لیکلی دی وجوه القرآن کې حیری صفحه 310. الوجوه والنظائر کې دامغانی لیکلی دی صفحه 342 اور مفردات کی لیکلی صفحه 337. تعالی خدا عدل یو معنی درته نو قرآن دی نه ولټولې چې قرآن دا په څو معنی ویلی، چار ځای کې زه د دې مطابق معنی وکړم. دې کې فایده دا ده په دې فن کې چې دا به تعالی ترجمه کې بصیرت پیدا کوي. الله ته هم العدل وایي. العدل حدیث کرا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم تقسیم وکړو. مخکې مونږ حدیث ویلې ذوالخویسره یو سړی و، تقسیم یې چې وکړو ناغم بکواس کړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلو چې تا عدل نه کو یا رسول الله. هغه ورته وویل فمن یعدل اذا لم یعدل الله ورسوله، څوک به انصاف کوي که الله انصاف ونه کړي او د هغه رسول انصاف ونه کړي. ځکه موږ ویل څوک چې دا وایي چې رسول الله په ښځو کې انصاف نه وکړی دا د کفر الفاظ دي. دا ذوالخویسره چې و نو دا عجیب و غریب سړی و، خلک دا لګي دا جي وهابیانو، وایي زمونږ خو وهابیانو سره تعلق نشته. او کوم چې وهابي دی پوهېږي نه خلک، وهاب د الله نوم دی. انک انت الوهاب عبد الوهاب. وهاب منې هر څه ورکوونکی. که سړی وهابي شي په دې معنا چې الله والا شي، دی که صاحب دی. اگر سړی رحمانی دی رحیمی دی بس ٹھیک ده، وهابي هم دی. دا روانه کوي خلک، روانه دا کوي چې کوم سړي دا تحریک شروع کړو په حجاز مقدس کې، دا هغه نوم محمد بن عبد الوهاب، محمد نوم دی. هغه حنبلی مسلک سړی دی. فتح رشیدیه کې رشید احمد گنگوی رحم الله لیکلی دي چې دا ډېر ښه سړی و، سما عقیده وه، البته مزاج کې ګرمي وه. د مزاج کې ګرمي د هر حق پرست دی، دا عیب نه دی. مزاج کې ګرمي وه. اوس نوم د هغه محمد دی، دی ورته عبدالوهاب ته نسبت کوي، وهابي ورته وایي. دا د شیطانانو کاري. که هغه ته محمدي وایي نو بیا خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هر څوک پېژني. نو وایي به چې بھائی محمدي شي نو ستا سره څه عبدالوهاب وهاب خو څوک نه پېژني چې دا وهابي شي، نو هغوی دا کافر شوی. دا داسې ظالم مخلوق دی، خو زمونږ هغه سره تعلق نشته. دومره دا چې یو موحد سړی و، نیک سړی و. د هغه کتاب التوحید په نوم باندې په دویم دریم جماعت کې هم زه چې د هغه کتاب التوحید ما لوستی و. پخوا به دا نور محمد والا کراچۍ والا چاپ کړو. هغه وخت کې دا څیزونه دومره ډېر نه و، دا کم چې اوس د خلکو یو خلیج جوړ کړی. کتاب التوحید یو دیوبندي عالم د هغې ترجمه کړی و، هغه ادار با چاپ کېده، موږ به لوستو. عقیده ایک ډېره ښه جوړېږي، افراط و تفرید کېږي، بني ادمان دي بس. چونکې دی عثماني حکومت ختم کړی ہوگا نه، د ترکو حکومت عثماني حکومت، د هغې څه سیاسي وجه هم شته، نور څه وجه هم شته، دیني وجه هم شته. د دې وجې نه هغه خلک چې هغه عثماني ذهنیت والو، یعنې بدعتیان و عقیدې لحاظ سره، نو هغوی د هغې بد وایي. او چې کوم د عثماني حکومت مخالف دي، د بدعاتو مخالف دي، هغوی ورته ښه وایي. اصل مسله دغه ده. ترکیان چې دا کوم شی جوړ کړی ورته وویل
ما خو نه دی کتلی، خو ما په دې باندې د لویو لویو خلقو آرا لوستي دي او د هغې نتیجه ښکاره شوه که نه چې صیب چېرته تللی و بیا اسرائیل ته تللی و چکر یې لګولی ما ته او تا ته یو څه ښیي او کوي بله خپل بل څه کوي د دې خلکو کار هم نه کوي او دې نه څه غواړی پاکستان کې او هندوستان کې جو څومره باطل فرقې دي د عقیدې لحاظ سره بریلیان مبتدعین د دې ټولو کتابونه ترک او مفت چاپ کول اوس هم مفت چاپ کوي مکتبة عشیق ورته وایي په یې باندې مونږ خط ولیکو دومره کتابونه به رالل چې ګاډي ونه شو راوړی فري کتابونه ایک ټول د بدعاتو او درې شرکیاتو رواج دی دا خلق دی محمد بن عبدالوهاب نجدي سره سپک ګوري بیا دوکې هم کوي وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نجد طرف ته مخ کړی او فرمایلی چې دغلته کې به د شیطان یوخ کړي دا مشهور استدلال دی صحیح بخاری حدیث طرف قبل نجد طرف ته مخ کړو او فرمایلی دلته به د شیطان یوخکر راخیږي دا اخکر یې لګولی دی په محمد بن الوهاب نجدي باندې دا د بیمانۍ حد دی هغې حدیث کې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي کې ولاړو مشرق طرف ته یې مخ کړو او فرمایلی و چې هنالک الفتن او هنالک تطلع قرن الشیطان چې مسجد نبوي ته لیدلي او ودرېږې او مشرق ته مخ کې نو ستا ښي لاس ته وستانه حجاز مقدس کم نجد کې چې محمد بن الوهاب پیدا شوی دی په مخامخ کې نه دی په دې غاړه کې دې ته نجد عراق وایي نجدات دا ډېر دي دا نجد عراق په دې کې مراد دی مدینې منورې ته مخامخ کوفه بصره عراق دا دي رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنګویي دغه کړې وه دی نه وه کړې چې محمد بن الوهاب به پیدا کېږي داسې ظالمان دي حدیث داسې شرموي دا زیاتی کوي خلک زمونږ هغه سره څه تعلق نشته لیکن بعضې څیزونه راشي داسې دا کم علماء دیوبند عقاید چې منسوب دی هغې ته څه وایي نوم دی د هغې المهند علی المفند دا یو کتاب دی ډېر رسوای زمانې کتاب دی د دې زمانې دیوبندیان دیوبندیت په هغې تلیخ په دغه کتاب کې محمد بن الوهاب نجدي ته ډېر بد رد ویلي ډېر بد رد ویلي ځکه چې کومه زمانه کې دا کتاب لیکلی کېدو هغه د عثمانیانو دور حکومت و هغې ځان خپل یو تاریخ دی تاسو کو ګورئ مفتی اکمل دې باندې کار کړی ادینه والا مفتی اکمل شهید چې کوم دی په دې کار کړی رساله ځان له پیدا کړی پوره کار یې کړی هغه ولولی لوستو سره تعلق لري په دې کتاب کې یو غلطي دغه ده چې دغه محمد بن الوهاب نجدي ته ډېر بد رد ویلي سوال دا چې رشید احمد گنگوئی صاحب ورته ښه ویلي ته ورته ولې بد رد د هغې یو وجه نه بیانو دلته کې دیني وجه نه ده د ملګرو د خلاصولو دپاره هغې څه غلط بیانې کړي په محنت په دې الزام لګېدلی و احمد رضا خان پې لګولی و چې دی دا وایي دا وایي دا وایي دا وایي او نجدي ته دی ښه وایي نو د هغې ګورمنټ په نظر کې د ښو راتلولو لپاره دی د هغې غلط سلط جوابات لیکلي دې لپاره چې ملګري راخلاص کړي هغې نه سیوا هلته عقاید علماء دیوبند جوړ کړل د دې فتنې جرړه دغه ده په یې کې نور هم بې شمېره غلطۍ دي خو دغه جملې چې کومې ده لیکلي دي په دې جملو باندې بیا مولانا منظور احمد نعمانی کتاب لیکلی هغه دلته چاپ شوی دی په کراچۍ کې نور محمد والا چاپ کړی عام ملاویږي ایک بدنام مصلح محمد بن الوهاب نجدي ایک بدنام مصلح دا کتاب چې څنګه غولی کو او مدینه منورې ته ورسید نالتا شیخ الحدیث مولا زکریا رحم الله ژوندی و
هغه وی زما د جیب نه دا لس نسخې واله سل نسخې واله مفت تقسیم کړه. دا جملې غلطه وي بده هغه سړي د محمد بن وهاب نجدي تاریخ لیکل دی دا هغه ایمان ښکارا کړل. شیخ الحدیث صاحب غوندې سړی هغه د خپل جیب نه سل نسخې اخلي او مدینه منوره کې تقسیموي. شیخ الحدیث صاحب دیوبندی نه دلته ودې ګومندي او د عبدالوحید قریشي دی اوس چل جوړ کړه ا دې غاړه نه ورته څوک دا جواب نه ورکوي نماز ورته کوم اصل جواب یې دا دی دا نیک سړی و ټیک ده بعضې مسائل د هغه داسې دي چې خطا دي اذان له مسله لیکن دا خو نه چې ته یو توحیدي سړی دی هغه نه کافر جوړ کړې او قرن شیطان ته جوړ کړې. نو عدل دا د الله په اوصافو کې دی دا د الله صفت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل فمن یعدل اذا لم یعدل الله ورسوله څوک به انصاف کوي چې الله او د هغه رسول انصاف ونه کړي. ابن قیم رحمہ اللہ یو کتاب دی الکافیۃ الشافیہ فی الانتصار للفرقۃ الناجیہ ډېر د کار کتاب دی قصیده نونیه باندې مشهور دی. والعدل من اوصافه فی فعله هغه شعر دی ډېر بهترین کتاب دی هغه شرح هم چاپ شوی د عربي کې 300 جلد کې پښتو کې جا شرح لیکلی شرمولې ده هغه پښتون سړی استاد سره علم نشته او کتاب شرح لیکي. والعدل من اوصافه فی فعله عدل او انصاف چې کوم دی دا د الله افعال سره تعلق لري و مقاله او داغه مقال سره قول سره والحکم بالمیزان او کله چې هغه په میزان باندې فیصله کوي نو دې ټولو کې واغه څه کوي عدل کوي. والعدل من اوصافه فی فعله و مقاله والحکم بالمیزان غټ کتاب دی زرګونه اشعار دی بګي ټول آخر کې ونون راځي. ته دې تعلق تاسو زوړ سبق سره وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ته دې هم تفسیر مونږ ویلو البته باندې سوزونه مونږ پرېښو د وخت د کمی د وجې. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ نجاست ہوئی اصل النجائے الانفصال من الشیء یو شے چترا جدا کے یو شیز نہ شے جدا کے یہ تو بس ہوئی نجا کرے جی منگا وائی نجا فلانن فلان کی نجات بیامنت تو سا مطلب دے کم قید کے جوائی نے جدا شکل انفصال ہے شو جدائے دا پارا استعمالی کی دا نجا تو بیا رستو لکی والنجوة والنجات المکان المرتفع والنجوة والنجات نجوا و نجات چکم دے دنگ زیت ہوئی المکان المرتفع المنفصل بارتفاعه عما حوله یو دا سے دنگ زی چا د خپل گیر چا پیر نا پا دنگوالی جدا رہے ایتا بس ہوئی نجات پدے ماں چپوئی شئی نو اوس په پوهېږي چې الیوم نو نجی کا بے بدنې کا سمانه ده اوس د دې مغز کپای مقصد صحیح ترجمه ته رسیدلی دی دغه نو نجی کا دا د نجات نه وته کا نجوا نو سمانه ده چې نن مونږ ته نجات درکو نه الیوم نو نجی کا نن ورځې مونږ تا غورځو جدا کو دې بے بدنې کا استاد وړې زغری سره مانا غلط ہو کہ بیا پہ خلق اعتراضونه کوي چې نه معلومه شو دا چې فرعون چې کوم دی نجات موندل و بیا معلومه شو دا جی هغه اسلام قبول کړو نو جی بیا معلومه شو دا چې جنتی ریا موحد ہو چلے گا څوک فرعون قرآن چې یو ځای کې فارسی کې وایي کنه چې خشت اول چونه حد معمار کج معمار چې کلا لومبنه خخته کګه کی خشت اول لومبنه خخته چونه حد معمار کج چې معمار کلاغه کګه کی دی نو تاسو ریا مهرود دیوار کج دا دیوال چې تار سمره دنګه دا وکو غروانه دا مینس کې نه سميږي ځکه مینس کې کته سمین یو غاړه ته ولا خېټه کوي کنه بیا وټیږي نه بیا ورځيږي
او یا به کوږ روان تر اخره پورې. نو دا د نجوه معنا نه ورځي د نجات، نو دې لانجه کې ووت. هغه څه وایي؟ هغه وایي چې والنجوة والنجات المکان المرتفع المنفصل بارتفاع یما حوله. نو بیا وایي چې ونجیته ترکته بنجوة وعلى هذا فاليوم ننجيك ببدنك. د دې معنی نه د آیت دی فاليوم ننجيك ببدنك. مونږ څه کوو نن؟ ننجيك ببدنك. سورۃ یونس کې راځي 92 آیت کې ده فاليوم نن ورځې ننجيك. دا نجات نه حکم نجات، نجوه والا نجات. مفسرین د دې معنی کوي. اشتقاق ابن درید لګي چې النجاء جمع نجوى وهو المرتفع من الارض. وفسر المفسرون والله اعلم فاليوم نجيك ببدنك. دې څه معنی ده؟ نلقيك بنجوة من الارض. غورځو تا په یو ټاپو باندې. فرعون ته ویل اليوم نن ورځې ننجيك غورځو تا لرې غورځو تا ببدنک البدن الدرع فی هذا الموضع. دا بدن دلته څه معنی ده؟ زغره مراد ده. اشتقاق پون ما د هغې تعارف کړی تاسو سره. د ابن درید کتاب دی هغې کې 267 صفحه کې دا لیکلی. ابن ابي حاتم هم دلته کې معنی لیکلی ده چې د بدن څه معنی ده؟ الدرع الجدید، نوې زغره. امام قرطبی اتم جلد کے صفحہ 337 کے معنی کہی فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ اے نُلْقِيكَ عَلَى نَجْوَةٍ مِنَ الْأَرْضِ. دا ټول په دې وجه وایو چې ته فرعون ته مسلمانونه ویجرده. نو دا ځله نجوې معنی خوش ولخ. نجوه نجات ته نه وایي، نجوه منې ټاپو باندې غورځول. فرعون اوبو غرق، نو الله رب العزت اوبو ته حکم وکړ هغې ټاپو باندې وغورځول. نو دا بدن پکې څه شی دی اوس؟ نو بدن هم د دا بدن مراد اخیستی دی. بدن نه دی اصل کې، انسانی بدن نه دی بلکې بدن زغرې ته وایي. فرعون به د خپل بچاو دپاره د خپل کمیس لاندې زغر اچوله دې دپاره چې تورې د ګزار نه بچ شي. لکه اوس خو بلډ پروف څیزونه یې که ګاډي وي بېشمېره جیکټ وي نو دارنګې هغه بلډ دې ته به څه ویلی شو؟ سیف پروف ورته ووایه نو پوه شو. د تورې نه بچ کېدو دپاره یو شی اچولی و. هغه چونکې وړه وه نو وړې زغرې ته بدن وایي. وړې زغرې ته وایي بدن. د دې لپاره دلیل درته وښیم. حدیث کې راځي ان علی رضی الله عنه هغه وایي لما خاطبت فاطمه رضی الله عنها، کله چې ما د سیده فاطمه لاس وغوښت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هغه راته وویل هل لک من مهر. بس واده کې مهر پکار دی. دا موږ ځان لا په زور یو کار کتل دی چې 2000 کسان به میلمانه کوم مه میلمانه کوم. هل لک من مهر، مهر د سره شته دی؟ نو ما ورته وویل قرتو، ما ویل چاو عندي راحلتي و درعي، عندي راحلتي و درعي، ما سره خپل سورلی ده او زما درع ده سره. فبیتها ب400، هغه دواړه ما په 400 باندې خرڅ کړل. همدغه حدیث دی دی کې درع لفظ ضروري دی. دا به اوس وضاحت کېږي. یو بل روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه تپوس کړو اینا درعک الحطمیه، ستا حطمی درع څه شوه؟ خو دا حدیث دا کوم چې مونږ ووایي دا یو حدیث د صحیح بخاری دی او دا بل سنن نسائی دی. حطمیه هغې زغرې ته وایي چې هغه لمبا چوړه وي، مضبوط وي او توره په هغې پسیږي، ته حطمیه وایي. دا حدیث چې سیرت نگاران لیکي نو هغې یې څنګه لیکي؟
مواهب لدنیه کې لیکي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کو نه مارته ویل فرسی و بدنی ادي را پات مر کیسه کو فرسی و بدنی بدن معنی درعن زغرا فرسی و بدنی نغرات ویل اما فرسک فلا بد لك منها اس خود نشي ورکولې په مہر کې لکه اوستا پکاري کی jihad لو واما بدنک فبها اوستا بدن چې کوم دی دا خرڅ کړه بدن څه مطلب چې وجود خرڅ کا دا چې کله راشي آیت کریمه چې نو نجی کا به بدن کندی وی نجات درکو مونږ تعالی ستاره بدن سره اده لګي فالیومان نو درو دی نو نجی کا دا څومره